داسې امن جلسې چې کېږي په دا علاقو کې د هغې سره به د امن به روشي وکنه یاره بالکل چې زه چې ملګرو صالح بدر خیل یم د خپل فیسبوک باندې در سره مخاطب یم ملګرو 12 اگست خیبر امن مارچ کې موجوده یم چونکې دغه خیبر مارچ لا ډېر زیات خلک راغلي دي موږ نه غواړو چې دومره خلک راشي په دغه ټیم کې د دیر د خو د جماعت اسلامي یو غړی راسره موجوده دی هغه نه پوښتنې کوو چې داسې احتجاجونه کېږي آیا دغه سره به امن روشي د بدامني به ورڅخه ختم شي وکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول ورور مې ستا شکریا ادا کوم راغلی دلته کې کورج زما ورور مې زما په د بیک سایډ باندې ته دا خلک کتی شي او دا وخت کې ګرمي چې ده په باړه کې دا تقریبا 45 ماینس کې روانه ده ډېره زیاته ګرمي ده زمونږ کپړې کتی شي هر څه نه لاندري دا خلک تنګ شوی دی دا خلک د مهنګایۍ نه تنګ دی دا خلک د بدامنۍ نه تنګ دی دلته رور مې ټارګټ کلینګ شروع دی دلته کې بدخوري شروع ده دلته کې نظام نشته دا خلک تنګ شو اخیر راووته دلته کې دمه کېږي دلته کې جوماتونه شهیدان کېږي دلته کې په تېرو ورځو کې په باجوړ کې په درزونونو خلک شهیدان کېږي بچیان شهیدان کېږي او میندې او خویندې کونډېږي دا خلک اخیر تنګ شوی دی دا راوتی دی حکومت نه دا یوه غوښتنه کوي چې مالا امن راکړه زما د په ریاست کې دا خبره کېږي چې د یو مقتول معلوم نه نو د دې قاتل چې دا ریاست دی نو خلک تنګ دی رور مې خلک د مهنګایۍ نه یو طرف ته تنګ دی بل طرف ته غربت دی بل طرف ته بېروزګاري ده بل طرف ته بدامني ده دا خلک تنګ شوی دی راوتی دی رور مې داسې امن جلسې چې کېږي په دا علاقو کې د هغې سره به د امن به روشي وکنه یاره بالکل چې زه چې څومره ګورم نو باندې په خلکو کې یو اویرنس راغلی دی دوی چې کله نه م راوتله الحمدلله د ډېر حده پورې هغه امن قایمیږي او ما شاه فیصله پردي صاحب ته په خپل تقریر کې هم دا وویله چې انشاءالله دا یوازې د باړې او د خیبر خبره نه ده دې نه پایسته که په قبایلو کې څه وشو که په پوره خیبر پښتونخوا کې څه وشو دلته کې چې حکومت مزایل جوړ کړي نو په قبایلو خصوصي په خیبر پښتونخوا باندې استعمالوي په دوی چیک کوي نو دا 20 کالونه د قبایلو د ملیټري جنګ دلته کې جاری دی 400 اباو ډرون اٹیک شوي دي په قبایلو کې ما شاه فیصله پردي صاحب ته دا وویل چې انشاءالله تاسو دې نه پایسته دا خبره وکړئ که څه وشو په قبایلو کې نو موږ د قبایلو خلک او خصوصي د دیر خلک د زرونو په تعداد کې انشاءالله زه د سره خلک راوباسم او د اسلام آباد طرف ته رخ کوم د باړې خلکو او د خیبر خلکو د څه پیغام ورکوي یار د خیبر خلکو زه ډېره شکریا ادا کوم دا خو ډېر غیرتمن او جرأتمن قوم دی د چرچر او د سکندر اعظم د غرور او د تکبر کر چې چا مات کړي دا خیبر خلکو مات کړي دا ډېر جرأتمن او ډېر بهادر قوم دی او نن یې د خپل تاریخ مظاهره وکړه د خپل پلار نیکه تاریخ یې راژوندی کړو په دې کامیاب پروګرام باندې پوره خیبر ته خصوصي سیاسي اتحاد کارکنانو ته مشرانو ته مبارکباد پیش کوم ډېره مننه دا زموږ سره